السلام علیکم. دا وخت زه په ډیلي کې په هغه کور کې ناست یم چې د کوم کور یو ځوان د ګردو په بیمارۍ کې مبتلا شوی دی. دا ځوان چې و د دې نه مینه به د دې اړیانې کولې. د ده مور چې ده هغه وفات شوې ده. د ده دا واړه ماشومان دا خویندې دا وروڼه دا به دته ناست وو چې ده به څه راوړو هغه به دیله ورکړو، د ده جیب به ډک کړو، دیاړي به یې کوله، بیا به د دې خپلو ماشومانو د دې خپلو وروڼو د دې خویندو خیال ساتو. خو اچانک دا ځوان چې دی نصیر الله خان دی په داسې بیمارۍ کې مبتلا شو چې د ده دواړه ګردې خرابې شوې او دی اوس په دې امید دی چې په کوم ځای کې به زما علاج کېږي او زه به ښه شم او زه به دوباره خپل ژوند ته راشم. دوستانو د ده احوال چې دی هغه به موږ د ده نه پخپله بیانوو چې د ده مخکینی ژوند څنګه و، اوسنی ژوند یې څنګه دی او د ده په اړه باندې اوس څه تېرېږي. نصیر الله خان ستا ته خپلې خبرې وکړه، موږ تا پسې چل کوه. ما به جاړي کوله او زمونږ بس کومه جاړي چې ما کوله نو هغه به ما کوم رزق چې مونږ ټول هغه به راوړو دې وړو له مزدوري کوله. بس دا څه وخت ما جاړي وکړله او د هغې نه بعد زه دغسې بیمار شوم. اوس مې دا واړه ورونه دي، مور مې وفات شوې ده او دا کوړ مره او اوس د دې څه دغه نشته دی او مونږ چې دی به پورې سنګوټه کې ډېر وخت علاج وکړو. د هغې نه بعد زه بیا پېښور ته لاړم. پېښور نه بعد زه په کراچۍ کې هم ډېر وخت مې تېر کړو. څه پیسې میسې چې هغه ټولې زمونږ نه لګېدلې دي او اوس زمونږ سره نورې څه پیسې نشته دی او اوس زه واشونه هم کوم او زما سره د کرایې پیسې هم دي. د نصیر الله خبرې تاسو واورېدې. تاسو په خپله باندې سوچ کوئ. زه ستاسو نه امید ساتم، نورې خبرې کول نه غواړم چې تاسو به د نصیر الله د اواز چې دی دا ویډیو به شیر کړئ او دا به هغې خلکو ته ورسوئ چې کم خلک استطاعت لري او څه ورکولی شي. او ستاسو ټولو ته دا درخواست کوم چې دا د دې ډیلي کې دي نصیر الله خان چې د برې باندې خواته دا کلی دی دا ډیلی دی او د نصیر الله به ستاسو د امداد منتظر